د خپل لخوا د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو د لخوا نن چې کوم عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، خصوصا د روسي پنجپاونه سهارګل خان، دلفراز خان، راج محمد خان، د MC1 نه مازلي خان چې د تیر بلدیاتي انتخابات کې حصه یې اخیستلی وه او ډېر ښه ووټ یې اخیستلی، پاکزاده خان چې کوم یوث په تیر بلدیاتي الیکشن کې ولاړو، او دغه شانتې د UCHZ نه رئیس خان او نیاز علي خان چې دی د هغوی چې نن کوم قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کړو، په هغې باندې هغوی ته هرکلی هم وایم، د هغوی شکریه هم ادا کوم او دا یقینداني وله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله وکړه او انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد کوو به او دا قام به د ترقۍ په لار روان وي. عزتمندو، زه د سکندر خان ډېر زیات مشهور یم. دا واقعي شکیل باچا چې کومه خبره وکړه چې سکندر خان ډېر تحریک یو رول ادا کوي او هغه ما صرف خبره وکړه او ویل چې زما سره شمولیتونه تیار دي او بیا په ورځ دوه کې دننه دا دغه موږ برابر کړو، نو د دې ډېر زیات مشهور یم. د شکیل باچا هم ډېر زیات مشهور یم، د اخترګل خان هم ډېر زیات مشهور یم. دغه ځای کې موږ سره یو ښه ټیم او ښه ملګري شته او زما دا یقین دی چې دا ملګري چې دي چې دا لږ هم چې وخوځي نو دوی دا شبقدر چې دی دا ټول راجمع کولی شي او دا دوباره څنګه چې مخکې دا شبقدر د قومي وطن پارټۍ ګړو بیا به انشاءالله هغه وخت لري چې ډېر زر به د قومي وطن پارټۍ ګډ به جوړېږي. نن که تاسو وګورئ نو دا کوم ملګري، دا کوم مشران، دا کوم عزتمند خلک چې نن راغلي د دې تعلق د حکومتي پارټۍ سره او دې نه دا اندازه کېږي چې اوس خلک د موجوده حکومت نه مایوسه شي. تقریبا 4 کاله په ټول پاکستان باندې د دې حکومت وشو، تقریبا 9 کاله زموږ په صوبې کې. که موږ دا ووایو چې کومې وعدو باندې کومو خبرو باندې چې دوی قوم ته را مخامخ شي په الیکشنو کې حصه یې اخیستې وه، نن هغه خبرې او هغه وعدې ټولې وروسته پاتې شوي. دې عمران خان به چې دې نه مخکې چې اقتدار کې نو راغلی نو چې دې به پاسېد نو ده به په زړو حکمرانانو باندې او ټولو پاټو باندې الزامونه لګول، ویل به چې دوی قرضې ځکه اخلي چې کرپشن کېږي، ویل به چې ګراني ځکه ده ځکه چې کرپشن حکمرانان کرپټ، دغه شانتې معیشت ځکه نه ښه کېږي چې دا کرپټ حکمرانان ناست دي. نن موږ دې دا تپوس کوو چې هغه تېرو وختونو کې خو زه څه د خلکو ګزاره روانه وه، دا اوس چې کوم حل دی د دې ته موږ له جواب راکړه چې اوس خو ته اقتدار کې صدر شته، وزیر اعظم ته په خپله قومي اسمبلی کې اکثریت شته، سینټ چیرمین شته، صوبې کې گورنر شته، وزیر اعلی شته، صوبایي اسمبلی کې اکثریت شته. اوس دا ولې ګراني ده؟ اوس دا ولې قرضې تاسو تاریخي قرضې اخلی لګیا؟ اوس ولې دا معیشت صحیح طریقې سره نه روانېږي لګیا؟ که تاسو ګورئ نو چې کله نه د عدم اعتماد راغلی دی نو بیا پټرول هم 10 روپۍ ارزان کول خبره یې شروع کړه، د بجلی د ارزانولو خبرې کوي. د هغې نه مخکې خو دغه ده به دا وایي چې لږ صبر وکړئ او بس هر څه به ټیک شي او لږ صبر وکړئ، خو چې کله دا د عدم اعتماد خبر راغله نو بیا دغه شو. دا جلسې چې اوس شروع کړي دي نو کله وایي چې یاره بهر نه زما خلاف سازش کېږي، کله وایي چې یاره دا مختلف قوتونه را جمع شوي دي او زما دغه کوي. موږ ورته دا ویل غواړو چې ستا خلاف هېڅ څوک نه دي، ستا خلاف ستا خپل اهلیت دی چې ته نااهله ستا دا ملک صحیح طریقې سره ونه چلوې، ځکه نن دا قوم چې دی راپاڅېدلی. او
دا به تاسو ووینئ چې زما خیال ته دا خپل د امنیګان چې دي دا به راپاڅي او د ده خلاف به ووټ سپاري ځکه چې هغوی په دې خبرې باندې پوهېږي چې دا کومه کارکردګي دوی وښې ده په دې سره دوی عوامو ته مخامخ کېدی نه شي د عوامو نه ووټ بیا دوباره نه شي غوښتلی بلدیاتي الیکشنز کې تاسو وکتل ډېر د دوی امیدوارانو چې دی ټکټ هم نه اخیستلو ځکه چې هغوی پوه وي چې یاره که موږ ټکټ اخلو نو خلکو ته مخامخ کېدی نه شي همدغه حال به چې تاسو ګورئ په دې جنرال الیکشن کې هم بیا چې دی آینده کې دغه کېږي دا حالات اوس چې کوم جوړ دي دی خو اوس ډېرې جلسې کوي او دغه کوي عوامو ته اوس رایاد شو دې نه مخکې خو دلته عوام نه و یاد ده خو عوامو باندې صرف بوج یې اچو د ګرانۍ بوج یې اچو د مشکلاتو بوج یې اچو د عوامو مسایل خو یې نه دي حل کړي نن اوس د دې موږ ته وښیي چې هغه یو کروڑ نوکرۍ د چا له ورکړې چې د کومه واده کړې وه د قوم سره چې موږ دې وویو چې یاره واقعي د قوم صحیح طریقې سره صحیح سمت کې روان دی کله د هیلث کارت خبره کوي او کله د یو شي خبره کوي او د بل شي خبره کوي دې د قوم سره مخامخ شي او عام خلکو نه تپوس وکړي چې بهی ستاسو ژوند ښه شوی دی او خراب شوی دی دا هغه پیمانه ده د یو حکومت چې بهی حکومت ښه روان دی او که خراب روان دی زما خیال دی چې هر چا کس نه تپوس وکړي هغه ورته امدا جواب راکوي چې یاره زه مخکې حالات زما ښه اوس نور خراب شوي دي مشکلاتو کې مې اضافه شوې ده داسې به څوک ورته ونه وایي چې څوک چې یاره زما مسلې حل شوي نن همدغه وجه ده چې هر څوک اوس په دې خبرې باندې متفق چې یاره د ده تګ چې دی دا د ملک د سلامتۍ لپاره ضروري ده دا د ملک د بچ کېدو لپاره ضروري ده دا د ملک د ترقۍ لپاره ضروري ده چې داسې نااهله حکمران چې دی هغه دې لرې کړی شي انشاءالله دا به تاسو وینئ چې ډېر ژر به دا مسلې به په دې میاشت کې دننه به تاسو ګورئ چې حل به شي او انشاءالله ډېر ژر به انتخابات طرف ته وځو او په هغې کې به بیا د عوامو چې دی د هغوی د منشا په مطابق به نمایندګان به منتخب کېږي به زما خیال دی په دې 4 کاله کې چې د قومي اسمبلۍ کې به تاسو د شبقدر نوم اورېدلي یا د شبقدر څه مسله به پکې اوچته شوي که مشر نور څه نه کړی کم از کم چې کوم دوران کې هغه یا وزیر و یا چې دی د اپوزیشن ممبر هم و که دا تاسو وګورئ نو په اخبار کې په ټي وي کې په دغه کې په هفتې کې یو ځل به ضرور د شبقدر ذکر به راته د شبقدر په مسایلو باندې به خبره کېده د شبقدر د مسایلو حل کېدلو خبره به کېده هغه نور هغه کارونه او دغه خو به یو طرف ته کړو دا هم یو اعزاز دی چې کم از کم د هغه ځای مسایل چې دي چې هغه صحیح ځای کې اوچت کړی شي همدغه دغه وي چې مونږ یو MNA لیکو یا MPA لیکو نو هغه مونږ د خپل د علاقې په طور وکیل لیکو د خپل په طور د علاقې نماینده لیکو چې زمونږ مسایل هلته کې وړاندې کړي زمونږ خبرې چې دي هغه هلته کې وړاندې کړي نو دغې ممبرانو صاحبانو نه به مونږ څه توقع کوو چې هغه چې هلته رسېدلي دي د اسلام آباد په رڼاګانو کې بس غیب شوي دي او نورې د دې قوم د مسلو تپوس ونه کړو چې خبرې ونه کړه یو دین بیان ما کتلو وایي چې یاره د بجټۍ محکمې ته ویل چې ته سم شی کوي نو تاسو دفتر ته مونږ تالې واچو صاحبه ته خو اقتدار پاتې کې پکار چې ته مسلې حل کړې د تالې اچولو کار چې دا خو د اپوزیشن کار دی نو چې ته دا کار کوې نو بیا به د دې قوم نمایندګي څوک کوي دا ځکه عزتمندو چې هغه ته هم پته ده چې سلیکټډ دی د عوامو په ووټر ته نه رسېدلي زما خیال اوسه پورې دا یقین هم نه راځي چې زه د دغې علاقې ممبر یم دغه شانتې ستاسو MPA چې دی دا دویم ځل باندې MPA شو اوس خو وزیر هم دی خو هغه شانتې څه غټه منصوبه څه دغې شبقدر له رونه ده مونږ داسې ونه لیدل چې هغه د شبقدر د مسایلو حل طرف ته توجه ورکړي خو نور تاسو ته پته چې کوم کار کې زیات تکړه دی او کوم دغه دی زه هغه نور ویل نه غواړم هغې باندې تاسو ښه پوهئ او کوم دغه چې یو دوه منصوبې کې کمې روډ دي نو چې هغې کې کومه فایده ده هغه هم تاسو ته پته ده نو عزتمندو زما خیال دی دې خبرې باندې اوس هر څوک پوه شوي دي چې یاره زمونږ د علاقې د ترقۍ لپاره دا ضروري ده
چې مونږ د ملي لیبر جناب افتاب احمد خان شیرپور لاس زمونږ د علاقه ته دغه زمونږ تاسو ته خاص دی چې نن تاسو چې خپل کلو ته لاړ شئ دلته کې خلک په دې خبرې باندې پوهېږي چې یاره زمونږ ضرورت دا دی چې زمونږ یو مؤثر اواز په اسمبلی کې موجود او مؤثر اواز چې دی هغه د ملي لیبر جناب افتاب احمد خان شیرپور نه علاوه بل هډوکېدی نشي دا به مونږ دغه کوو او بیا د هغه لاس مضبوطولو لپاره چې د بي کې سټ نه مونږ د هغه له یو ملګري ورکړو نو هله به چې دی دا سلسله به زمونږ روانېږي به انشاءالله هغه وخت لرنده دی چې ډېر ژر به بیا په شب قدر کې د ترقۍ دور به روانېږي به د هغه ځای مسایل به حل کېږي به او انشاءالله یو ځای به مشترکه د علاقې مسلې به مونږ حل کوو به